د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پوځیانو په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او ویل چې زمونږ د زړورو پوځیانو ملکی وګړو قربانې پامم پور دی او دا به ترهګرۍ د خاتمې په شکل کې ادا کوو. پرون د اتوار پروز د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پنجاب صوبې میاوالی ضلع سره نږدې علاقه کې د پاکستان د پوځ یو ګاډي سره نږدې بمي چودنه شوې. د یو کپټن افسر په ګډون پکې و پوځیان وژل شوي. پاکستان پوج پرون ویلو چې بارودی چودنه کې د وجل شو جنازه په بنو کې ادا کړل شوی. د پیاور کور کمانډر او نور افسرانو په ګډون کړو او د جنازې وروسته جسدونه خپل پلانونو علاقو ته روان کړل شوی دي. لکه مروت کې په پوج د چودنې پړه تر اوسه چانه د منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نور چارواکو نن په لسم جون لاهور سره نږدې په چونیان نوم علاقه کې د کپټن په جنازه کې ګډون کړی دی. د سرکاري خبري ادارې ترمه وزیر اعظم د وجل شوی کپټن د کورنۍ سره لیدلی او ویل چې د پوځیانو قربانۍ به بې ځایه نزي. قام په خپل قربانو ویاړي او ترهګر به حوصلې ماتې نه کړي. د وجل شوی شپږ کلن کپټن تعلق د پنجاب ضلع د قصور علاقې سره وو. په دې وروستو کې د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټکه شوې او تحریک طالبان پاکستان ویل چې 13 میاشتې د امنیتي ځواکونو 200 بریدونه تر سره کړي چې په دې بریدونو کې یو سل درې پوځیان 15 پولیس او د سی ټي ډي مامورین 38 د اف سی عسكر او 8 استخباراتي او د امن کمیټو غړي وجل شيو. همدا شان د پاکستان پوج هم 13 میاشت په بیلابیلو عملیاتو کې د شلګونو ترهګرو د وجلو داوا کړې و او ویلې و چې روان کال د 1115 شمنت ځواکونو په عمل کې ټول عملیات تر سره کړې دي. پوج ویلې چې د مای میاشت کې تر سره شو 200 یو کم سلوي خصلوال وجل شوی 390 نور عملیات کې نیول شوی او عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان